السلام علیکم ملګرو. عمران خان اخر گرفتار کړل شو. څومره کیت پیوخته، څومره سزا ول سنو شو، څومره نااهلي به عمران خان ته ملاویږي. مکمل ډیټیل تل در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د پی ټی آی چې څومره هم ملګري دي هغه له د خپل ایم ان ای خپل ایم پی ای طرف کال هم شوی د احتجاج د پاره پاغي باندې هم د ویډیو اخر کې خبره کو. توشاخانه کیس کې جج همایون دلاور عمران خان ته سزا سنو کړه او د عمران خان گرفتاری وارنټ هم جاری کړو. د گرفتاری وارنټ جاری کولو نه صرف او صرف 3 منټه پس اسلام آباد پولیس چې کوم دی عمران خان د زمان پارک رهایشګاه گرفتار کړی دی. د سزا حواله سره عمران خان مخکې هم انکشافات کړي وو چې ما ته بدري کال کې دراکې د عمران خان مخکې هم ویلو چې سمار په کیس کې فیصله الریډي تیار شوې ده. خو د موږ چې کم تاریخونه دي، د موږ چې کم پیشیانی د اسی فارمیلیټي ده او 3 کال کې چې کوم ډیره په ماخه د عمران خان تقریبا نه یو هفته مخکې دا خبره په خپل لایو ویډیو کې کړې و چې په ما بدري کال کې خيږي. نو بالکل ما غرنګ شو په عمران خان باندې 3 کال کې خطر د 1 لک روپۍ جرمانه په خطر ده او داسې هم ایکسپیکټډ ده چې کې دې شي 15 کالو ته نه اهل هم شي یا صرف عمران خان یا د غټوله پارټي پی ټی آی چې کوم ده. خدا سره لګي چې عمران خان 15 کالو ته نه اهل هم کی خدا لا پورا کمپلیټ فیصله نه راغلی. خو د 3 کالو کې او د 1 لک جرمانه چې کوم ده د کمپلیټ فیصله راغلی ده او که جرمانه جمع نشو نو کې بشپګ میاش نور هم زیاتی که د 1 لک روپۍ جمع نشو نو خو دومره زیات نه کې د شي خو جمع شي به تر اوسه پورې. بل اسلام آباد پولیس د عمران خان زمان پارک رهایشګاه ټولې لارې بندي کړې دي. بل طرف ته الیکشن کمیشن هم یو غټ حکم جاری کړی دی. عمران خان د پی ټی آی سربراهی نه لری کولو حکم جاری کړی دی. الیکشن کمیشن ویلي دي چې مجرم چې کوم وي هغه چې کله جیل ته لاړ شي نو هغه د خپل پارټي سربراهی نشي کولای. د هغه چې کوم اسمبلی کوم رکنیت هغه هم ختم کړل شي. د عمران خان د اسمبلی رکنیت ورسره د پی ټی آی سربراهی دغه چې کوم مطلب دغه سره کوم اختیارات هغه ختم کړل شي دي. د عمران خان وکیلان اکشن کې د عمران خان وکیلانو ویلي چې موږ سره ډیر زیاتې شو، موږ ته هیڅ مقرره نه کړه او اډر یې جاری کړو. مطلب موږ یې اډو سلپری نو خو او اډر د عمران خان د گرفتاری جاری کړل شو. وکیلانو په های کورټ کې د جج خلاف نارضایي هم کړې ده. هغه جج دی چې جج همایون هغه جج دی چې د فیسبوک پروفایل نه د عمران خان خلاف پوسټونه هم شو چې په هغه باندې عمران خان یو درخواست هم جمع کړو چې هغه پوسټونه بیا ډیلیټ کړل شي. بل طرف ته بل دا خبره هم د سوچ د چې څنګه د عمران خان گرفتاری حکم جاری شو نو ټیک 3 منټ پس چې کوم دی عمران خان گرفتار شو. یعنی پولیس تیار ولاړو، پولیس ته الریډي پته وه چې د عمران خان گرفتاری حکم را روان دی. بس څنګه چې هلته جج قلم دغه کړی ساین یې کړی دی بس دلته پولیس اکشن کې راغلی او 3 منټه پس چې کوم دی عمران خان گرفتار شوی دی. اوس چې کوم احتجاج کال شوی دی نو د هغې حوالې سره به زه تاسو له دا پیغام درکم چې احتجاج کې څوک هم حصه اخلی نو پلیز مطلب رولز اینڈ ریګولیشن فالو کوئ او داسې پرامن احتجاج د هر چا حق دی. پرامن احتجاج کوئ خو د سرونو خیال پکې ساتئ، سرونه پکې مطلب ضایع نشي، څوک پکې خراب نشي، پښتنو ته نقصان ونه رسي. څومره هم زما پښتانه ویډیو ګوري ایله زه دا ریکویسټ کوم زه ګوره یو نیوټرل ویډیو جوړوم ډېر ملګري په دې باندې تنقید هم کوي چې ته د پی ټی آی سایډ اخلې. زه واټ ایور دار چا سایډ اخلم، زما خپل پرسنل کار دی. خو زما مقصد صرف دا دی چې څوک هم احتجاج کې حصه اخلی نو پلیز پرامن احتجاج او کوم ځای کې چې خطر وي نو هلته جوخ مه ځئ، د قانون په لاس کې مه اخلئ. بل به راشو توشاخانه کیس سره به د څو خبرې وکړو. توشاخانه نه تقریبا هر یو لیډر مطلب خپل لاس پکې وهلی دی. که زه د مریم نواز ویم، مریم نواز د توشاخانه بی ام ډبلیو کار ایستلی دی. د کارپېټه پورې په ځمکه دا کم کارپېټ کورونو کې یوز کېږي دغه کارپېټه پورې توشاخانه نه ایستلی شوي دي. خو کیس صرف په عمران خان باندې جوړ کړل شو او هغه هم 50% کیس چې کوم دی هغه مطلب دغه غړی چې کوم دی هغه 50-50 مطلب عمران خان ایستلی هم دغه 50% دغه حساب کتاب دی. خو بیا هم په هغه باندې دومره غټ کیس جوړ شو چونکې د ګاډي اجازت د توشاخانه نه نشته او زموږ د ملک چې بس اته ګاډی هم ایستلی شوی دی. نو دا شارټ غونتې اپډیټ و. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.